و بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی ته وایي ویا عبدالله بن مسعود ان من علام الساعة و اشراطها د قیامت نښې و علامې دا دي ان تزخرف المحاریب خلق با منبرونه ښایسته کي د جوماتونو وتخرب القلوب خو زړونه به بربادي جومات به مزیني ښایسته وی ګلکاریانې به پکې په محراب منبر کې به شیشې لګېدلي قیمتي قالینونه به پکې خواره هیټرې سیګان به لګېدلي خو د الله نبی عبدالله بن مسعود زړونه به د خلکو بربادي یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې دور د باندې را روان دی چې په ډک جومات کې به تاسو یو سړی په خشوع او خضوع سره په مانځه ویني نه چې د کوم الله ته دهان برابري اوس د مانځه حال ته دی ګوره د جومات حال ته ګوره کو امام دی نو د امام صاحب مون د سنت موافق نه دی یو ورځ ابو درداء رضی الله تعالی عنہ کور ته په غوسه رالی ښځې ته تپوس وکړ ویل ولې غوسه ویل قسم په الله چې د رسول الله په زمانه کې کم کارونه هیڅ هم پاتې نه شو ما سیوا د مانځه نه یو مونځ ویل پاتې شوی دی نور هیڅ هم نشته او ویل قریبه ده چې دا مونځ به هم خلک برباد کړي هغه مونځ حال ته دی ګوره د جومات بس صرف ډولونه دي هر سړی سړک باندې ولاړ دی څه چل دی لکه جومات جوړېږي چانده واچوه او چې د دغه علاقې بنګلو له ورشي او دې خلکو له ورشي او د دې ودونو له ورشي او د دې پروګرامونو له نو صرف 560,000 روپۍ خو نن سبا د یهود او د هندوانو په رسم ځي چې هغه ته آتشبازي وایي دغه یو آتشبازي په 1,500 روپۍ ده او جومات کټې رایستلی دی سړک ته وایي چانده واچوه نو بیګا چې په دې کلي کې واده و او دا 1.5 لک روپۍ بې ځایه برباد شوي دغه روپۍ جومات کې ولې نه لګېږي